14 کاله جیل وخوړو د جیل په ژوند کې او په عام ژوند کې څه فرق محسوس کو جمال لاله دره ته ووایه چې د جیل ژوند څه تبدیلي راوستله چې جیل ته تلې نو د ګیرې ویښته دې تور وو که نه جدي ځای کې مې یو ډکې سپین نور مکمل تور اوس د رنګ خفه کېږه بې مخ خو به رنګ دې توره کړې خو سپینه ده ټوله ټوله سپینه جیل کې چېرته داسې موقع راغلې ده صفا صفا راته وایه چې د ډېر پریشانۍ او د ډېر خفګان د وجې نه یې جړلي دي داسې موقع به هم چېرته راغلي چې تا وایي چې کور ته تر وړه نه وړم په دې کارتوس اخلم داسې به شوي وایم بالکل جی بچي به نارو خو د ټوپک او د کلتوس په را سره غم که دا زما په زړه ځای کېږي چې زما دې بچي سره تمانچه ده زما دې بچي سره ټوپک دی نو زما دړه نه وینې ساسي الله ته دا سوال دی چې مونږ خو په ټوپک کې رالوي شو خو الله هم دې اوس نور خلاص کړي بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او نن بیا په یو ځای کې موجود یم د دشمنۍ ښکار دوه خاندانونه په هغې کې یو خاندان ما سره دا وخت موجود دی د نن نه 14 کاله مخکې غم پیښ شو په هغې کې پلار هم لاړی رونه هم لاړل بیا پکې جیلونه تیر شو 83 سال سزا وشوه د جیل نه بهر یو ځوان راووتلو خو صیبه دشمنۍ کې یوازې جیل تیرول نه دي دشمني خور بې وروره کي او بچی بې پلاره کي او د پلار ملا هم ماته شي د هغې سره تورسرې کورودانه کونډه شي او اکثر ورکه هم شي دشمني خو صرف په الفاظو کې ټکي دي خو دا قیامت چې په چا باندې تیر شوی وي نو د دغه درد او د دغه تکلیف اندازه دغه خلکه کولی شي صیبه د کاروباره د خلاص کي د بچي د لاسه د کتاب واخلي او په دغه ماشومو ګوتو کې په دغه ماشومو چاچو کې کلاشنکوپ او ټوپک راشي او بیا د خېټې غم نه وي د روزې غم نه وي جی بیا او دا غم وي چې پیټې کارتوس را پیدا کما په بلا مصیبتونو باندې دشمنی انسان واړی او ژوند په نوم باندې ژوند پاتې شي دا وخت ما سره کامران ولاړ دی جمال ولاړ دی دی سره خبرې کومه جمال لاله السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه له طبیعت پې ښه دی خیر دی جی شکر الحمدلله جیل کې د وخت تیر کو 83 سال سزا وشوه په هغې کې د بیا تقریبا 14 کاله جیل وخوړو د جیل په ژوند کې او په عام ژوند کې د څه فرق محسوس کو یاره جی د جیل ژوند خو داسې دی چې ازاده یو مرغۍ وي که نه او هغه په پنجره کې بنده کې بچي دي څو دي بچي اته بچي دي جی بچي به در یادېدل اوف دا د هېرېدو بچي نه دي نو بچی د چا هېرېږي او یو خو صرف یادېدل نه و که نه دا به هم د سره غم چې که خدای دې نه کړي کله به آواز راځي چې بچی دې ولګېدو دا غم به مو که نه غم نو وایم هر یو غم کم غم بس د کور زه مشر یم جي او د زنې نه ذره غم بیداری به خبرې ما سره و په کور کې به چې 2 زنانه هم دغه شوي نو مطلب دا دی چې د هغوی غم به ما سره و هغې بوج هم په ما و نو جیل کې خو موږ سره افسرانو هر قسم له ماحول ډېر سیټ په سیټ و خو لکه د کور پریشانۍ خو نه شوې دغه کېدی که نه ډېره دغه وې د دردونو د غمونو زندګي وه ټیک ته بابا خو دې په دشمنۍ کې بایللی دی بیبې ژوندی ده بیبې مې ژوندی دی جي خو بس داسې ده د مرګ په ژوند حساب ده بس په نوم ژوندی دی جي په نوم ژوندی غټ قیامت پې تېر شو که نه او خو سترګو نظر مظر یم خراب شوی دی ډېره حد ته خرابه دی جي حد ته خرابه ده څه ته چې خرابه وي او چې ویني تا ته به د زړه درد د هغې معلوم شي چې غېږ نه به یې نه جدا کړې بیا به یې نه جدا کړې جي داسې حالات دي جي جمال لاله دره ته ووایه چې د جیل ژوند څه تبدیلي راوستله یاره دومره تبدیلي راوسته چې زه یم چې خدای پاکه دا بچي زه په څه طریقه بچ کړم ته ووایې دشمنۍ کې خو زما معلومات دا دي چې 3 کسه ستاسو نه وژلی شوي دي 3 د هغوی نه وژلی شوي دي داسې ده او جی بالکل همداسې ده بالکل داسې ده بیا هم چې څوک د روغې کوششونه کوي نو هغه سرنګ نه راوړي ویم په دې علاقه کې لطیف صاحب دی جي محمد امین صاحب کورنۍ خو به پېژنې که نه چې هغه پکې څونه کوشش وکړو نو لطیف صاحب نو زه نشم ویلی هر سړي پکې کړی خو هغه پکې څه بې تعداده کوشش کړی دی رنګ نه راوړي که نه نه ښه دره ته ووایه بچي سبقونه وایي او جی بچي مې سبقونه وایي لوریانې مې حافظانې دي زامن مې قرآن خانه دي
یو زوی مې 12 کړی دی بل 9 کې دی که 8 کې دی دغه لیول کې جی روان دي نو صحیح دی. ته د ماشومان چې کله د سکول وځي تاسو سره خو به اکثر یا کور کې چې کومه کور ودانې د هغې سره خو به اکثر دا فکر مو چې ژوندی به راشي که به رانشي که نه دا غم به دومره غم چې خدای پاکه ما دا بچی کور تعلیم له لاړ دی به واپس دې کور ته راشي او که به رانشي تړنه به یو الله خبر و جیل کې خو پیسوګانې لګېدلې دي کال به مې کو ډېرونو ته نو بس ما به هغې پورې ړو یو رنګ به مې سارې کو یو رنګ به مې مازدیګرې کو د بچو غم به و او د سارې په رنګ باندې چې کم دی نو هغه د شپې هغه دغه به مې تېر چې د شپې به په بچو څه تکلیف تېر شوي چې د مازدیګرې به مې وکړو نو مې چې خدای د ورځې به پې څه تېر شوي چې جیل ته تلې نو د ګیرې ویښته دې تور و که نه جي دې ځای کې مې یو ډکې سپین نور مکمل تور اوس د رنګ خفه کېږه پې مخ خو به رنګ دې توره کړې خو سپینه ده ټوله ټوله سپینه دی د غم د وجې د غم د وجې د پریشانو د وجې جي بلکل جي بلکل بلکل هغې نه علاوه د جیل د ژوند نه دې نور څه سبق واخیستو د جیل نه به جي چې لکه دا کم کردارونه زمونږ چالو دي داسې ښه کردار خو نه دی دا صفت یو سړی دې ما ته راپاڅي چې دا په کومه طریقه ښه کردار دی جمال لاله دا راته ووایه چې د دې ټوپکو سره ژوند تېرول اسان وي که ګران شپه په غم ورځ په غم مړه یو سیکنډ په غم به د دې نه زیاته خبره بله نشته یو سیکنډ په غم یره وي که نه او هر ټیم 24 غنټې چې یا الله ته خیر راکړي یا الله ته خیر راکړي یا الله ته خیر راکړي بس د الله نه زه د نومې خبرې سوال د الله نه کوم جیل کې چېرته داسې موقع راغلې ده صفا صفا راته وایه چې د ډېر پریشانۍ او د ډېر خفګان د وجې نه یې جړلي دي ډېر زیات کومه موقع وه څه داسې موقع به راتله چې هغې به په جیل کې جړولې د بابا غم به و د رونو غم به و د بیبې غم به و د بچو غم به کور دی جي دا د کور خو دا د کور خبرې دي د بار به چې زما ما له اوس څه ملګري راغلي وو مړ دی عبدالرحمن نوم یې دی میري دی او خبر راله راغی وایي عبدالرحمن مړ دی او ده جوړ کامران راته ویلي وو مې کامرانه دا به دې راته نه ویلی نو به دونه مې جړلي دي چې هغه الله لیدلي کور خو کوري د بار په یار دوست ما دونه خفګان ښکاره او ما له دې نن هم الله دونه وس راکړي چې انشاءالله زما د خپلې مسلې خدای پاک ختمې کړي نو دا زما خپل خدای سره واده ده چې د دې بار د دې علاقو د دې خلکو نه دي د دوی به زه ډېر دار مدار کوم ډېر بې انتهایي به کوم او ما دې بچو ته ویلي چې زه اوس رالم او دا د کلي والا خلک نه دي دا به واپس زه د خپلې غېږې ته رالنډوم او دوی له به زه یو پروګرام کوم او خپل ما له دونه دنیا راله چې که د کلي ښځه ده که سړی دی که بوډا دی که ځوان دی که پیغله ده خو ما له لکه د خپلو خویندو ورونو په شان غاړې راکړي جیل دونه تبدیلي راوستله دونه تبدیلي دا صرف تپوس ته نه کومه دشمنۍ نه علاوه که نه که بار یو سړی دی هغه جمال لالا ته سخته خبره وکړي یا څه زیاتی وکړي نو جمال لالا به بیا هم ټوپک راخلي نه 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 څه به کوي نارمل چې لکه ته کېنه دا خبره داسې نه ده دا په دې دی لیول ده مطلب د ټوپک او ډز نه به کار نه اخلي ډز او ټوپک خو بس دغه خبرې شوې که نه چې کورونه وران د دشمنۍ خو بس د ډېرو پیسو نه هم خلاص کړی که نه پیسو نوم ملنګۍ تخت یې را رسولیم باید چې بس په قرضونو ژوند روان په قرضونو زندگی ټوله روانه ده بس ستا غونته کې د یار دوست بل غونته کې یار دوست د دې نه بس غوښتلي دي نو چې څه پیسې راتلې نو په هغې به دې داسې موقع به هم چېرته راغلي چې تا وایي چې کور ته روړه وړه نه وړم په دې کارتوس اخلمه داسې به شوي که وایم بلکل جي بچي به نارو خو د ټوپک او د کلتوس په را سره غم دا ماشومان خو هم د دې ټوپک او کلاشنکوپو سره رالوی شو که نه بلکل جي نو دوی څنګه د دوی په رویو کې د ټوپک طرف ته رجحان محسوسوي که نه په ګرانه باندې دې ساتلي دي د بچو خبره دې کومه جره جي دا بچي نه دي زما د الله په ذات قسم ډېر غټ قسم دی جي دا که دا زما په زړه ځای کېږي چې زما د بچي سره تمانچه ده زما د بچي سره ټوپک دی نو زما دړه نه وینې ساسي خو دا چاته ښکاري نه دونه درد ما ته رارسي مخ په ګیره کې ټول سپین رالل که نه نور څنګه ښکاري دا مکمل ګیره برید هر څه سپین دی دا کلر دی هر څه سپین دی دا بچي خو در سړي نه پیدا دي که نه یار ډېر درد دی ما ته ډېر درد دی لږ نه ډېر زیات درد دی راته زه به تا ته د دې لپاره صاحبه نورې څه ووایم چې به دې ته سوچ وکړه او بچي د هر سړي نه پیدا دي نو په خپل بچي ته د یو سړی سوچ وکړي
په خپل زړه دې بیا ګوتې کېږدي چې د بچي څومره درد دی. جمال لاله هغه خلک چې کم اوسني دا چې کم ځوانان راغلي دي کنه چې کم دا سوشل میډیا فیسبوک او ټیک ټاک استعمالي او یا په دې انډیا دا فلمونه ګوري بس هغه عمل ته کې فلم وګوري او بار سړک ته راوځي او درز د سړی نه یو درز وباسي دغه خلکو ته بس به یاره جي دا خلک خو زما خپل یو ډېره خفته پوسټ رالوګو خو زما خپل کتابونه دا تا دښمنی تیر شو کنه تر دښمنی د درد نه خبر شوې لکه دا په کومه دنیا کې زه اوسېږي تر خپلو کتابونو وایم چې دا شی ټیک نه دی دا زما د حساب کتاب زما د مزغو زما د زړه دا بار خبرې دی دې څه مزه نشته جي د دې څه پیدا ده کې ځان نه اکټر جوړ کړي بس اکټر یا کردار کو چې کلیو کې به یا الله نامې څه وکړل کنه نامې څوکړه د خفګان اړه د شپې زم نه معلومیږي شپې ځای نه چې بیا د غنو ټل کې ګوره کله یو ځای کله او یا دس کول اسا ما خو ته وی چې غنو ټل کې ګوره دس خې کړي خو بیا وای چې خدای پاک دې سره زه دې ماشوم بچی لږی ټوپک ورکوم دا زما ټول بچی ولاړ دي دی بچو له ټوپک ورکوم دا دس به وکي هر قسم له به وکي خو د دې وروسته پالنه نه دا ډېره زیاته دا په ما تیر شو دا په ما تیر شو او دا زما بچی دا ما تر څه دې خبر احساس دی نو ډېر هغې نه علاوه چې ډز دلته کې وکړي نو مخکې خو به د ایجنسو ته دلته کې و پردو کوټو کې د هغه خلکو هغه خبرې وړل او هغه ژوند هم سخت و اوس خو هغه سیز هم ختم شو اوس چې یو سړی په مرزو کې مرګ وکړي به چېرته کې ځي نن سبا جلسې خو ختمې شوې دا تلو شان نشته دی بس پولیس ورپسې داسې راغېستی دی چې د ماپ کېدو څه ځای داسې نشته او زه دا ورته وایم چې کوئ ولې تاسو هر څه نه وینئ دنیا بدله دنیا کم ځای ته تللې ده کوئ ولې د کولو نه ده ضرورت نشته د دې خبرو ښه زندګي چې تېرې شي خپل بچی تعلیم یافته یو ښه لار باندې شي د دې نه غټ چې کله دې د رهایي واورېدل که نه چې د رهایي به دې کېږي هغه وخت کې د حالات څه وو یاره جي یو خبره ته کوم جیل کې چې سړی ټیم تیر کړي نو د دې ځای او د دې ځای لږه کمزورتیا راځي کمزورتیا لږ ذهني دغه وي که نه لږ جذباتي شي که نه نه جذباتي نه لږ کمزورتیا داسې چې لوډ وي په ډېر بې حسابه وي کتابه لوډ وي پې زه چې کله جي د جیل نه راوتمه نو د جیل دن نه راته ډېره غټه دنیا ولاړه وه وی جمال لالا چې ته ځې موږ به څه کوو جمال لالا تا خو داسې کوله داسې به دې کوله داسې به دې کوله ما یه بچې مې زه سمړ نه یم مې انشاءالله دا مسلې چې کوم دي دا به الله حل کوي الله بیا حل کوي زه به صرف باندې یم لکه ما په جیل کې داسې ټیم تېر کړی دی چې زه به مسلمان نه یم چې ډېر بې انتهایي د یو ښه کردار ټیم او بل د جیل افسرانو موږ سره ډېره ښه رویه کړې ده قدرمنو دا کامران دی د جمال لالا رور دی کشرې د سره هم خبرې کوو کامران ته راته ووایې چې جمال لالا خو راووته خو زما معلومات دا دي چې ستا دورونه اوس هم په جیل کې دي چېرته کې همداسې ده بالکل جی دورونه مې جیل هغه د کې دي څونه وخت نه دي سزا یې څونه ده هغوی 83 سال هغوی هم سزا دي جی یو باندې یو باندې جی او دا مشر وو او دلته کشر زومه هغوی مانه دواړه هغوی بچي شته؟ هغوی هم بچي شته جی سبقونه وایي او سبقونه وایي خو څه سبقونه دي جی ټول یې د منډې دي بس هغه چا خبره په یاره بوزل او راوستل او د یرې ارڅه دي جی ټوله زندګي دغه حساب ماشومان چې دا ټوپک کې وي نو هغوی سبق تړل څنګه کېږي سبق ته څه چې ټوپک د زلالت زندگی ده بیخي د زلالت زندگی ده خو بس غریبانان نو چې دا دښمني شروع شوې ده نو چېرته کې بهر تللی د مرزو بازار ته مونږ چې ځو ځو وتل خو لا لویه خبره ده چې ډېره بل شانتي کردار هم دی وتل هم نشته دی جي خلک د مرزو بازار ته په ګرانه وځي په ګرانه وځو به د خپلې کوڅې مخه نو بیا خو به یې 400 لیدلي هم نه لیدل میدل نشته دی جي لیدل میدل څه دی او که د ګیدړ هغه د ټل نه روزي او بس تیارې د تیارې تللي جي داسې زندګي تېره شوه نو 400 هم چا خبره چې ډېر وخت شو په سترګو هم نه دی لیدلی اخري ځل یې 400 کلي لیدلې وه بس د درې ښې پسې چې تلم چې 400 مې سې کړه اوس جي بله ورځ بله ورځ چې تلم دې نه مخکې دې نه مخکې مې لا
14 کالو کې به مې یاره 2 پیرې لیدلي. ډېر له خو ډېر تبدیلي مو سره راغلې ده که نه ته چې 400 ته تللی وې تا به وایي چې دا چېرته کې بل ځای ته رالم هغه نغه بدله شوې ده هغه نقشه د 400 ته چوک هغه بس لا نم د لیدلي جینو خلا اوس تم سم لا پوره نه بس په ګاډي کې په تقبیر روډ باندې په تغوی غنی خان روډ باندې تاسو تللی په بایپاس باندې بایپاس باندې تللی. خلا 400 چوک ته نه رسیدلې 400 چوک ته لاړې نو کې دی چې ته وې چې یا کوته ټلیفون کې چیرې ورک شوی یم هم دغه حساب ته بل ځای ته راغلی یم هغه دغه بدله شوې ده ټول آبادیم دونه زیاته شوې ده که نه بس تلی نه یو جینو بس لا پته راته پوره نه لګي چې څنګه حالات کې د څنګه کې نه ده نه وتی د کوره دښمنۍ کې سړی مونږ ورته وایو چې کور مخې ته براوتو نو مونږ به چې دې کې را باندې ډس کیږي او دا کیږي او هغه کیږي دا ژوندګي ده. ټوپک بس هیڅ ژوندګي نه ده. د ماتېدو سوال بکې که د ټوپک د بحالۍ او د ترقۍ سوال بکې زما خو الله ته دا سوال دی چې مونږ خو په ټوپک کې رالوي شو خو الله هم دې ته اوس نور خلاص کړي او دې ښکته کول ته چې څونه دي دې ته مې دا درخواست دی او سوال دی چې ټوپک سره شوق مه کوئ هېڅ شوق ورسره مه کوئ. که فرض که اوس یو سړی دی هغه تا سره تیزي کوي ستا د عمل بسي زما خو به ورته لومبې دا یو خواست یو سوال به مې ورته چې کېنه په ما دې حالات ته وګوره ما څه زندګي تېره کړه اوس کو ته ټوپک راوالې سي د ما به مړ کړي خو ته به بیا خپلې زندګۍ ته وګوره چې په کامران څه تېر شوي اوس په ما څه تېرېږي. دس خو دې وکړو دس دې وکړو اسانو خو پالن ډېر زیات ګران ډېر بې انتهایي ګران بې انتهایي ګران دس خو قسم دی چې یو ښځې له ټوپک ورکړي ډس به ونه کړي صاحبه کوي یې که نه نو چې ډس کوي نو ته سوچ وکړه چې ماشوم له ورکې نه غم کوي عایشه چې یو ماشوم له ورکړي خو بیا به د هغې پالنه څه وي. عمرانه دا راته ووایه دا بعضې خلک را اوسني ټیک ټاک راغلی دی او فیسبوک راغلی دی دغې هم د بدقسمتۍ نه زموږ په دې معاشره کې هغه د عدم برداشت هغه لیول ډېر زیات کو هلته کې په ټیک ټاک باندې ویډیو وګوري یا ټوپک چېرته کې د چا په لاس کې وګوري او بس وروره یا خو ټوپک اوږې ته راواچوي یا د چا د سر وران کړي نو دغه خلکو ته به څه جواب څه پیغام ورکې ډېره دې ټیک ټاکرو ته زما دا یو پیغام دی که نه چې جی دوی به کو مونږ خلک یو ویډیو سیکي نو دوی وی هغه کینګ دی پلان کې کینګ دی کینګ مینګ په دې کې نشته په ټوپک کې کینګ مینګ نشته ریجی بس غټه خبره دا را چې زه دې ټیک ټاکرو ته دا خواست کوم سوال ورته کوم چې زمونږ زندګۍ تباه کړي نو تاسو به ترې څه جوړه کوئ خپلو مور او پلارو له رونو خویندو له یو ښه زندګي مزدوري روزګار کوئ له 100 روپۍ پیدا کوئ دا مه کوئ تاسو ورته یو ځای کې یو سړي سره ټوپک سیکو او ورته زم ټیک ټاک جوړ کم او زه راوالم ټوپک پلان کې بچي ولم پلان کې بچي ولم نو څه پیدا وکړه موږ کو پیدا کړي نو تاسو یې مو کوئ. تا کومه چې جمال لري کله په لومبي ځل غاړه ورکړه د جیل نه چې راوتې نو سترګو کې اوښکې وي جی چې غاړه مې ورکړه نو پرې غسته مې نه بس یو شانتي مې نیولي او اوښکې خو بس هغه الله لیدلي چې څونه اوښکې او څه کردار و د خوشحالۍ اوښکې وي ډېرې د خوشحالۍ څه د خفګان وي چې څه مړونه او دلته دا 14 کاله جیل کې تېرولو څه په جیل کې پراته دي داسې حالاتو جي دا د افسوس خبرې دي جي بالکل جی دا ډېرې د درد نو خبرې بس دي خو چې په دغه چاوي زندګي ده نو په چاوي دا ډېرې درد خبرې دي ډېرې زیاتې د درد دي. صحیح قدرمنو دغه حالات د دوی تاسو واورېدل او زه به بیا په اخره کې خپلې خبرې د صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعر راټولې کړم چې زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را ظلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. خوشحاله اوسئ خادم غواړم.